अस्सलाम वालेकुम। مونږ ټول په دې ملک په حالاتو باندې پریشان یو او هر سړی په یو بل الزام لګی چې دا د لاسه تباه دی، دا د لاسه تباه دی، ځکه چې زمونږ نه خواوشا ملکونه ډېر په ترقۍ دي. بنګلادیش ته وګوره، هندوستان ته وګوره، افغانستان هم زمونږ نه مخکې روان شو او مونږ ډېر زیات په تنزل یو، معیشت مو تباه دی، ادارې تباه شوې. نو ما چې زه تاسو ته لږ تاریخ ووایم چې په دې ملک باندې دریو غټو پارټیانو حکومت کړی دی. یو او پیپلز پارټي په دې ملک باندې بار بار حکومت کړي، یو مسلم لیگ نون کړي دي او یو فوج کړي دي د ډیکټیټرانو په شکل باندې. نو دا غیر لږ ډیټیل د تویم چې چا کله کله حکومت کړي دي او ذمہوار څوک دی د دې حالاتو. تاسو کو ګوره نو په 1958 کې ایوب خان مارشل لاو لګوله او د 71 پورې د دوی حکومتو د 58 نه د 71 پورې د فوج حکومتو، بیا د 71 نه د 77 پورې بوټو سے وګټله نو پیپلز پارټي حکومتو، بیا د 77 نه د 88 پورې بیا ضیاء الحق مارشل لاو لګوله نو بیا د فوج حکومتو، بیا د 88 نه د 90 پورې بېنظیر الیکشن وګټو بیا د پیپلز پارټي حکومت شو، بیا د 90 نه د 93 پورې مسلم لیگ نون حکومت وګټو د نواز شریف حکومت شو، بیا د 93 نه د 96 پورې بیا بېنظیر وګټله بیا د پیپلز پارټي حکومت شو، بیا د 97 نه د 99 پورې بیا مسلم لیگ وګټله بیا د نواز شریف صاحب حکومت شو، بیا د 99 نه د 2008 پورې بیا جنرال مشرف مارشل لاو لګوله، ډیکټیټر راغی بیا د فوج حکومت شو، بیا د 2008 نه د 2013 پورې پیپلز پارټي حکومت یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف وزیر اعظم، بیا د 2013 نه د 2018 پورې مسلم لیگ نون وګټله او د هغوی حکومت اول نواز شریف بیا خاقان عباسي شو او د دومره د 58 نه د 2018 پورې حکومت دریو پارټیانو کړی، فوج، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون، او وی د دې تبعی ذمہوار عمران خان دی. تاسو دا خبره منل یقین پکې شته. نو اوس د سوشل میډیا دور دا دوی خو مین سټریم میډیا له اشتهارونه ورکي او د هغوی هغه صحافیان لفافه باندې عادت کړي دي، خو سوشل میډیا خو آزاده ده او د هغې خلک خو فوري ریکارډ راوباسي او عوام ته پیش کړي. ما وی چې تاسو ته ووایم چې تاسو ته صحیح معلوم شي چې د دې ملک د تباهۍ څوک ذمہوار دي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کوم خوښه شوه زما یوټیوب چینل دی انیس خان آفیشل، هغه سبسکرایب کې، کمنټ پې وکړئ. کمنټ ډېر ضروري په دې دی چې پته ولګي چې تاسو په دې ویډیو په دې مقصد پوه شوئ که نه. لایک یې کې، دوستانو سره شیر کې او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.